بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه چې تاسو چینل له دې باره کې راووتو او دا خبر د الله احکامو وخت رسي. که مهنګای په حواله سره وګورئ کنه فیډیم چې تر اوسه پورې کم ریټونه کې خود د اسمان سره لګولو هغه تر اوسه پورې سهل لاونه وته هم ریټونه دي حق حالات دي او ورسته ورځ غریب په تنزل له ورسته ورځ حالات خرابېږي. په خدای یقین وکړه سره اړو سپوږ څوک ته پوس کوي زمون خو د دې کم حکومت چې راځي موجوده حکومت چې د هر چا راځي خداغونو زمون د پرزور دغه د چیر تاسو کم از کم د دې لپاره احکاماتو چت کوي ډنډه ور کوي او خصوصا په بریکوټ کې ګورئ نو بې انتها خراب حالات دي چې بریکوټ کې چې کم یو نیزن ور راکته دلته کې بس زه به داسې ووایم او نور خو مړه پیمان کا د کاروبار په پاکستان انتظامیه ته وګورئ انتظامیه خو داسې خاموشه ده کنه چې خو بالکل اړه دا وایي نه چې په بریکوټ کې چرته یا تحصیل انتظامیه مطلب یا ټي ایم ای دا شته دی هغه بالکل لاوارث غونته بریکوټ پروت دی د سره د هغې په باره کې خو داسې څوک وایي نه چې یاره بریکوټ کې داسې څه مطلب انتظامیه شته دی. انتظامیه خو د سره خاموشه ده پته نه لګي چې ولې خاموشه ده انتظامیه او ډېر خراب حالات زه به تاسو دونه پورې وایم قسم په خدای که غریب سړی نه دی دا په رزق پورې اړیان دی نو زه به تاسو ووایم چې لکه بالکل وایي چې نن سبا د بریکوټ د بازار د مهنګای په حواله باندې چې دی نو ډېر زیات مشهور شوی دی او د نورو بازارونو د نورو ډسټرکټو په دغه کې چې دی نو د بازار چې دی نو ډېر زیات چې دی د مهنګای په حواله باندې دغه دې باره کې به څه وایې؟ واجد خان مهنګای خو که خیال کې دوه قسمه راځي یو د حکومت ته طرفی یو د عوام د طرفی نو که د عوامو طرفه مهنګای راغلی نو دا خو د اډمنسټریشن ناکامي دی چې اډمنسټریشن په دې باندې ایکشن والی چهره دا کارولي کېږي په دې علاقه کې او که د حکومت طرفه مهنګایي نو د هغې لپاره قوم پکار دی خلک پکار هغه په دې ملک کې شته نه ولې چې که ایون مهنګایي وای نو اوس به دا خلک په دې روډونو ملاسو نو موږ خو په موږ خو تمامه په دې ده چې د بېغیرتوب نه خودکشي کولی شو خو د ځان تپوس نه شو کولی نو دغه خبره ضرور که دا خلک دغه شانتې اوده ناست او د ځان تپوس نه کوي نو دا مهنګایي خو لا ډېره کمه ده را روانه چې کومه مهنګایي ده نو هغې ته د خلک ملاګانې مهنګایي د سواد کې په ټول سواد نه چې بلکې په ټول پاکستان کې په ډبل مهنګایي ده که ساورو لور شي 2 منه ساورۍ جو د هغې 1.5 لاک روپۍ وایي مقصابه نظرات هم پریشانه دي که 4 منه میخی د هغې 2 لک روپۍ وایي نو هلته کې هغه هم پریشانه دي ټول حالات داسې روان دي الله دې زموږ د ټولو په حال رحم وکړي او حالات ډېر بد طرف ته روان دي دا دی چې مونږ د پنجاب نه ساوري راولو په هغه یو ټرک باندې 1,60,000 روپۍ کرایه راځي زمونږ هلته کې په 1100 روپۍ دا کچه غوښه چې ده دا میلاویږي ښه د میخې غوښه هلته په 900 روپۍ کیلو میلاویږي مونږ دې حکومت له پکار دی چې مونږ له دغه ریټ راکړي د پنجاب ولې چې زمونږ الټه په ریټ په ګاډي باندې تقریبا 1,60,000 روپۍ خرچه راځي نو دغه حالات روان دي زمونږ الله دې زمونږ ټولو په حال رحم وکړي. چې د ګرانۍ خو که ووایو نو ډېر زیات ډېره سرتیزه ګراني ده او د هر سړي د ډېر ګرانۍ سره مخ دی هر څیزونه چې کم دي یوازې چرګ نه یا غوښه یا دا څیزونه نه ډېر څیزونه داسې د ګرانۍ سره مخ دي جناب چې خلکو ته ډېرې ستونزې جوړې شوي دي او بیا د حکومت موږ له خو هغه سړی پکار دی او هغه پکار دی چې یاره د مخکې د ګرانۍ مخنیوی وکړي او د خلکو د حالاتو مخنیوی وکړي نو ګراني خو ډېره زیاته ده او بیا خاص کر چرګ چې دی نو خو بالکل خپل حدونه پار کړي دي ریکارډونه یې مات کړي دي چې بهتر څه ګران شوی دی او داسې نور څیزونه هم ډېر زیات د ګرانۍ سره مخ دي نو الله دې خیر کوي خو موږ له هم هغه څوک پکار دي چې د ګرانۍ مخنیوی وکړي ګوره مخکې بچا یو سودا 10 روپۍ وړي اوس ورله 1.5 روپۍ وړي یو په 3 باندې شوي دی او 3% زموږ لکه د ګرانۍ مخ چې دی نو د هغه ګرانۍ سره د دغه وجه ده نو دې کې دکاندار ته ګناه زو ځکه نه کومه یو سړی د دکاندار سره چیر ځکه نه کوي چې هغه ځان له هم د ډېرو خبرو سره مخ دی د ګرانو کرایانو سره مخ دی د عام ګرانۍ سره هم مخ دی او دغه شان چې کوم مالونه اوس دي نو هغه په 3% دي مخکې به په 10 روپۍ اوس په 1.5 روپۍ باندې څیز میلاویږي نو د دکاندار به په هغه 10 روپیو کې 8 روپۍ به د بل وي 2 به پکې د هغه وي اوس په 1.5 کې یو مهنګایي خو یاره تاسو ته هم ښکاري د ټولې دنیا ته ښکاري نن یو شانتې نرخ دی سبا بل شانتې نرخي او وروسته ورځه ګوره چې هر شی بړاویږي او لانجه ده روانه په دې ملک کې او د سره څه انصاف درک په دې ملک مهنګای باندې ډېر زیات مشهور دی او د نورو بازارونو په نسبت باندې دلته چې دی شیزونه 150 روپۍ 200 روپۍ ګراني که نه تاسو ته هم پته ده دغې باره کې به څه وایې او دا راته ووایه چې راتلونکی حکومت راتلونکی حکومت به چې دی نو د دې مهنګای په حواله باندې څه اقدامات وکړي آیا حکومت به چې دی نو کمی راولي که نه ستا په نظر کې به چې دی دا شی نور چت ځي؟ ستاسو یو جهان مننه بله زموږ تاسو سره خبرې شوې مهنګایي خو داسې خبره ده چې دا خو د ټولو خلکو ته پته ده چې ډېره زیاته ده د ټولو نه غټه خبره خو ده چې د اوړو د مهنګایي ته وګوره د 3,000 نه واوښتېدل
دغسې چې د چرګ شو او نور دغه شو دالونه شو سبزیانې شوې نو هغه مهنګایي خو ډېره زیاته ده خو نګران حکومت په چا باندې سکار نه و او د کمو معاهدو مطابق چې هغو روانو دغسې چې دی د بجلۍ یونټي په مخه ګرانېږي روانې دي دغسې چې کوم دی ګیس څومره ګران شو نو دا مهنګایي ډېره زیاته ده پاتې شوه د راتلونکي حکومت خبره نو د پی ټي آی هغه حکومت خو هغوی تقریبا په مرکز کې او په صوبو کې نور لا شو خو مونږ چې کوم دی څومره اندازه لګي نو مونږ پاتې یو د پی ټي آی حکومت ته خو د دې نه مخکې چې کوم حکومت تېر شوی دی د دیو نو هغې کې مهنګایي سټارټ چې کوم دی د هغه ځای نه اخیستی دی کله چې په 700 روپۍ د وړو بورۍ وه او چې کوم دی 1500 ته رسېدلې وه بیا دې کسانو چې کوم دی 3000 ته ورسوله نو د هغو نه څه د دې خبرې تمه خو کېږي نه خو څومره خلکو چې ورله ووټ ورکړی دی پکار ده چې د حکومت داسې وکړي او هغه ښایسته اقدامات وکړي چې دې سره چې کوم دی دا مهنګایي کنټرول شي کم از کم د اوړه او د اجناس او د بجلۍ او د دغه او که داسې ونه شي نو دا کم حمایت او کم مرسته چې خلکو د دیو کړي ده او که موټ دیو ورکړی دی نو یقینا چې دا به وبایلي دا پولیس ته وایي چې دغه خو د حکومت خبره دا کېږي به کېږي خو لکه انتظامیه څه کوي انتظامیه بالکل په بازار کې د هېڅ شي تپوس نه بیا تا ته د خپلې تجربې خبره وکړمه دوی دلته کې یوه پاڼه ورکوي روزانه د نرخنامې او ته یقین وکړه چې یوې سبزی ورله ورشي هغه د خپلې مرضۍ یو ریټ وایي بل ریټ وایي لکه مثال په تور پرون د ټماټرو تپوس ما کو په یو ځای کې په 100 په یو ځای کې په 120 په بل ځای کې په 150 نو چیک اینډ بیلنس بالکل نشته دغه کاغذ خو ورکوي او د کاغذ په نوم باندې پیسې ټولوي خو په دې باندې واپس دا چیک اینډ بیلنس ما په دې وخت کې ونه لیدو چې یاره دې وراشي چې یاره کم از کم د دې پاڼې او د نرخنامې مطابق تاسو دا شی خرڅوئ او که نه نو د هغې د وجې نه چې کوم دوکاندارانو د خلکو لا مټ آزاد شوی دی څنګه چې ګراني زیاته ده او هغه هر سړي مټ هم دا ورکړه چې زه زیات پیداګیر وکړم ځکه چې ما ته هم مسلې دي او ګراني ده نو د هغې ټول زور چې دی هغه په عوامو باندې پرېوځي او حال دا دی چې بس دیو راوځي او دغه د چیک اینډ بیلنس وکړي د یو دوکاندار نه تپوس وکړي او چې څوک ګراني کوي د هغې خلاف تادیبي کاروایي وکړي خو فلحال چې کوم دی دا خبره نشته ځکه چې زه د خپل پرونۍ تجربه وایي چې زه په دې بازار کې سبزی والا ګرځېدم په نور ګرځېدم نرخنامې ورسره په نوم دي خو هغو ریټونه خپل اصلي خبره خو دا ده چې څنګه تاسو ووایئ ټول بنیاد چې دی نو د تیلو نه دی ځکه چې ټوله خرچه په ټرانسپورټیشن راځي لکه مخکې د وړو بورۍ دلته په 1400 د تیله وه اوس په هغې د ټرانسپورټیشن دومره خرچه راځي چې هغه دوکاندار پکې ډېر بېوسه دی بلکې هغه پکې په خپله هم رګړاو شو کمې پورې چې دا نور ده نو خود ساخته ده نو دا ده چې د چونکې چیک اپ نشته د بازار باندې د هر سړي خپله مرضي ده چې څوک په څه خرڅوي لکه اوس پرون دا دوی ماله دغه سیل راواغېستو د شوګر دغه اپریټس سیل نو په 250 روپۍ ولا سیل ورکو دغه سیل په 50-50 روپۍ نو څوک د چا نه تپوس نشته غوښې والا دا مخامخ په 800 روپۍ غوښه خرڅوي مونږ اورو چې په چکدره کې په 500 ده نو دونه خو د ټرانسپورټیشن هم خرچه نشي کېدی چې لکه د چکدرې د دې 300 روپۍ په کیلو باندې د ټرانسپورټیشن خرچه راځي نو په هغې کې خو دا ده چې لوز اډمنسټریشن په دې کې یو دغه د وجه ده چې اډمنسټریشن نشته ما په خپله ډېر ورنه څوک نه دي لیدلي په دې بازار کې چې یا د ریټ دغه کړی تپوس کړی د چا نه او یا یې څوک په جرمانه کړي دي یا یې څوک مطلب دا دی وارنینګ کړي دي د هر سړي خپله مرضي ده څنګه خو په ملک کې د حالات هم داسې وو چې لکه حکومت نه و اوس بل ورځ زه د بریکوټ هسپتال تلم هسې هغې خو ما په دغه کې ورکړي دي هغو ته مې ریټن کمپلینټ هم کړی پر جمعې ورځ به ټول چې دی نو راغونډ شوي چیس کو ایم ایس په چوټی و نو مطلب دا چې اوس چېرته اسسټنټ کمیشنر دلته یو چکر لګولی نو ولې به داسې کېدی چې هر یو سړی تنخوا لي اوله نوکري نه مومي چې نوکري مونکي بیا کار نه کوي داسې د دې تاسو د مهنګایۍ دا وایئ نو د مهنګایۍ خو مین دغه خو کېدی شي چې دغه تیل هم دي خو نور پکې د دې خلکو خپله منماني هم ده او د هغې مین دغه دا دی چې څوک تپوس یې نه کوي چې یاره ته دا په څو شوی ولې په دې خرڅې یا دا شی څښا دی یا پاک دی یا د دې څوک دي چې مخکې به پوډ والا راتله هغه اوس هم نه راځي